تلم دا د غریب غواړم دا نارا وهم پجارا چې غربت د دوی شي ختم حال زبشم قرار زما خويند میند جاړي د روټه درکې نيشتا خدای دی له هر سور کا خوشاله درکې نيشتا دا اوبو بورن دویلا پکورنو کې مدام کړم بے اثری چې دوی جړیږي کال زجون پا آرام کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرګور بیا هم تاسو په خدمت کې حاضر یم. 8 فروری الحمدلله زموږ چې کوم تنظیم کوم سیستم روان دی بل زموږ ته ورور پیسې را لګلو دی یو بورډ لپاره موږ اپیل کړو او الحمدلله هغه موږ دلته کې زموږ یو کشر دی یو ورور دی انتهایی فقیر دی دغه ماشومان ته د اوبو ضرورت او چونکې دا کور دی هم دغه پټامبانو باندې را جوړ دی دې پورې دا کم ځای کې چې موږ دا بور کو دا ټول ځای را د لګ ځای پورې نو ان شاء الله تعالی دغه بور چې په کم مقصد په کم بنیاد باندې دغه ورور موږ ته پیسې را لګلو دا دې ته استعمال کړي الله دې پاغه دې کې پکار کې په کم ځای کړه لګي ځکه چې د بور د اوبو د صدقه چې کوم دا اوریجنل صدقه جاریه ده د اوبو د صدقې نه بل صدقه بل نشته دا غي وجه دا ده چې دلته چې دې ماشومان ته کم تکلیف او کم په لړزان بودي بیا ورپسې وسول روان دي موسم ګرم شو نو د اوبو تکلیف ډیر غټ تکلیف الحمدلله بور د دې چې کم دي برابر شو او دا دغه مسلمانانو برکت ته او دغه رونو غو دواګانې دي چې الحمدلله مونږ سره دا ټیم په ټیم باندې تعاون کوي او په داسې خلکو باندې په مستحق خلکو باندې هغه لګي نو یو پیر بیا وایي چې الله پاک ته دغه پیسې په هغه ځای کې په کار کې چې په کم ځای کې لګي ځکه چې ډیر ګران کار دی چې سړی د خپل بچونه په دې ګران وخت کې په دې مشکل دور کې پیسې روشو کوي مونږ ته راولېږي او په هغې باندې مونږ چاته کار وکړو نو دغه بورونه دي دغه سلسله روانه دي انشاءالله روزم را روانه ټول مسلمانانو ته دغه درخواست دی چې کوم ملګري دي یاران دوستان دي باقاعده مونږ په خپل خیرات زکات او په خپل صدقاتو کې یاد کړي چې انشاءالله هم دغه شان په دغه مستحق خلکو باندې کوڅه په کوڅه انشاءالله وګرځو هغې ته دغه چې کوم د ضرورت دي زندگی ده چې هغه ورته انشاءالله برابر کړو. ډېره مهرباني ډېره شکریه.